اجمل صادق صاحب یو خو نظم راته وي خدا او د غني خان چې وي کنه د رښتیو باره کې پښتانه مې په سر ماتي غني وایي که ما د زړه خبرې وکړې پښتانه به مې په سر کې لرګي مات جوهر ډېر اوږد دی ها اوس دا دغه چې کوم دی نو بیا د ګوهر څه وایي ګوهر وایي چې ته به وایې ګنې نهر ګرځي څه نه خوري د زړه سره خلک وړه خوري ګوهر زړه خوري او وخت پیدا کړل او حالاتو مسلط کړل خاماران شو چا نه څه خوري چا نه څه خوري او مزدوران دلته د تن په وینو پای د محنت ګټې نور سړي خواره خوري او دا د سپي لکۍ نچو کې نه نیغېږي ګوهر هسې لیونی دی خپل مازروف غني خان سیاست کې څومره وخت تېر کړو بیا سیاست نه ولې کناره کړ شو هغه نه یو نظم دی هغه راته نو غني خان خو لکه رومبې چې کومه د متحده هندوستان زمونږ اسمبلي وه د هغې غړی زمونږ هم غني خان خو چونکې د پارټیشن نه وروستو چې د سیاست هغه بدل شو نو هغې کې غني خان نوي سیاست باندې یو نظم ویلي و چې د هوښیارو لارې مې ډېرې زده خو زما د شان دغه لار نه ده زه د زرو صحرا و ارماني یم زما بختې کوڅه د ګلزار نه ده زه یم خاوره خو ډېره بېتابه یم ما موندلې لمحه د قرار نه ده دا د روغو منډی ده د سود او زیان دی زمونږ د روکو یو بل جهان دلته خیبه یو خرڅی به بل دا بازار د ټګ او کوټه سامان دلته مینه وفا غیرت او پښتو چې بې سوده کړې نو خرطوب دی دا قصه به د چرګ او ډیران ده خو پې نوم د اوچت سړیتوب نو غني نه چونکې دغه څیز نه کېده نو هغه ځکه سیاست نه کناره کش و ګوهر صاحب خو چې نوې ګران بابا باندې څه لیکلي ده ګران بابا باندې خو ما مخکې یو لیک کړی دی هغه ما کتاب کې چاپ کړ او دغه څه خو 11 د دسمبر د دسمبر چې غزل پوره شو نیمګړتیا یې پاتې نه شوه مکمل پوره شو دا به ماته ټول یادېږي نو ګران بابا وویل ګوهره ځکه لاړم درنه چې د پښتو د غزل سر سڼه اوربل پوره شو او دې کې یو اجمل پوره شو داسې دا نیمګړي شو خو هغې پوره شو نو ګران خو وایي چې دا درد زما د زړه زما د ارمان څومره ښایسته دی هر څوک مې قاتل دی خو جانان څومره ښایسته دی او زه پروت یم د ژوند خاورو کې ګل ګل خوبونه وینم ترخو حالاتو کې ارمان څومره ښایسته دی ښارونه ادیرې شو چې د جبر خاموشي شوه نارو د لیونو کې بیابان څومره ښایسته دی او مقطع څه داسې وه چې د ګران د زړه په لیک باندې سرخط چې ستا د نوم دی مضمون که ښکلی نه دی خو عنوان څومره ښایسته دی ښه ګرانو کتونکو زه به بیا ووایم چې غني بابا وایي چې د غزل بابا او لیونی فلسفي غني خان خو ما پوره رښتیا خو ما د زړه خبرې وکړې نو پښتانه به مې په سر کړي لرګي ماته نو دلته ګرانو کتونکو د ګران بابا په قدرونه کې دا کومه دستوره چې جوړه شوې ده نښه به